د حرامو ستا مال د جواریو په دنیا کې تا جواری کوله ستا مال د حرامو نو ګویا چې د هغې وبال به تا ته په دنیا کې وځي د ټولو نه مخکې به ستا اولاد دلګان او بې غیرته شي اولادو چې ستا مال د حلالو دا نه منم چې ستا اولاد ستا نافرماني وکړي هغه یو بادشاه وایي خپل زوی چېرته جنګ له ولېږه په سربراهۍ کې وایي جنګ له لړ شه توجه غواړم ډېره وایي چې جنګ له لړه اواز راغی چې جي زوی دې راوتښتېده بلا دغه لښکر ستا غرق او ګویا چې ستا په ځمکه باندې دغه کو زوی دې راوتښتېده باچا ډېر خفه دی چې زما زوی دومره بې غیرته شو زما زوی دومره دله شو که په سینه لګېدلی و خیر دی ما ته باندې فخر و چې زما بچی په سینه لګېدلی نو زما زوی راوتښتېده نو دا ښځه ورته جواب کوي خپله ښځه وایي داسې نه شي کېدی توجه غواړم ستاسو داسې نه شي کېدی چې زما زوی راوتښتي هغې ښځې ته څه کوې ځکه ماته خط رالی او دا خط چې ماته د چا د طرفه راغلی دروغ نه وي داسې استازي ما ساتلي هغوی ما درته ووایي که نه ما درته ووایي خاونده زما بچی بې غیرته نه شي کېدی وایي چې دا اواز یې واورېد باچا بیا هم خفه و چېره څه چل به وایي چې ویې کتل زوی سره د فتح راغی بلا غنیمتونه راوړو ملک زی فتح کړو وایي چې زوی ولید حیران شو بچی ته څنګه رالی وایي چې دا حالات یې ولید راغی خپلې ښځې له چې زما د ښځې دومره دعوا څنګه ډاډګیرنه دعوه کوله چې زما بچی تښتېدی نه شي ها مرګ قبلولی شي جنت ته تللی شي خو لیکن تښتېدی نه شي په جهاد کې د کافرانو تشاکولی نه شي وایي ښځې نه مې تپوس وکړه چې ښځې دا خبره یې داسې څنګه ډاډه وکړه ښځه ورته وایي خاونده توجه غواړم ډېره ښځه ورته وایي خاونده وایي چې کله دا بچی زما ګیډې ته راغی نو چې څنګه ما ته پته ولګېده چې زما حمل شو وایي قسم بالله خاونده ما یوه لقمه چېرته د حرامو نه ده خوړلې ما ګیډې ته د حرامو لقمه نه ده اچولې تر دې پورې چې زما بچی وزېږېدو ما بیا هم حرام نه دي خوړلې ځکه ستا بادشاهي به راتله ما نارې تېرې کړي خاونده زه ستا ښځه یم ستا بادشاهتو ګویا ما نارې تېرې کړي دي خو خپل بچي له مې د حرامو پی نه دي ورکړی نو زما په رب باندې عقیده دا ده کوم بچی چې د حلالو په غذا باندې لوی شي کوم بچی چې د حلالو پی وڅکي عدله او بې غیرته نه شي کېدی زما محترم نو تاسو ته وایم چې کوم انسان ګویا چې د حرامو پی وڅکي او د حرامو په غذا باندې لوی شو نو څه د خیال دی د هغه نه به دله او بې غیرته نه جوړي د هغه نه به په معاشره کې خسرا مشکل نه جوړېږي زما بچی وي اجلا شو شر ما ته یو بابا دا وکړي چې وشرمېدم زمونږ کلي کې دی وي زوی مې دغه سره به کېناسته را کېناسته اخره کې پکې ورداخل شه ورداخل شي جی په دغه مرض کې او مرض تاسو ټولو ته پته ده الله دې معافي وکړي ډېر عظیم مرض دی وایي قسم دې ډېر خفه یم وایي په شرمونو وشرمېدم ما وی عمل به یې داسې څه کړي چې ستا بچی اجرا وګرځېده عمل به یې داسې څه کړي ما ته څه کار دی کو وی کارتوس په مې جوړول کارتوس په دره کې نو مې دا راته ووایه څه په دا کارتوسو کې څه دغه او وي دغه موږ پکې اضافي باز ټایم کې ځان له پیسې ویستې نو مې چې ځان له دې پیسې ویستې نو الله دې زوی اجراګانو ته ویسته ځان نه دي پیسې ویستې بچی دې بې غیرته وخته اجراګانو نه ویسته د ما رب د ما محترم چې ستا گویا ستا غذا د حرامو ده د جوارۍ پیسې دې وګټلې تا ته وایم د جوارۍ پیسې دې وګټلې هغه ته په خپله باندې خورې هغه ته ښځه او بچو له وړې چې یاره جي نن مې دغه کړی دی نن مې سټه والې ده نن مې ګټلې ده هغه ته بچو له راوړه ستا ښه مو ته خوشحالېږي چې ماشاءالله نن خو دې دو ګټلې ده زما محترم او هغه د حرامو لقمه ستا ګېډې ته لر شي نو څه دی خیال دی ستا بچي به حلالیان پیدا شي څه دی خیال دی ستا بچي به بیا تا نه شرموي په معاشره کې ستا بچي به بیا په شد لوپو باندې بدحملې نه کوي ستا مخ به نه توری بیا تا دا توجه کړې ده تا چېرته دا سوچ کړی چې د حرامو لقمه ورته ور واچوم د ما محترم نو پیغمبر جمله وفرمیله چې ای مؤمنانو او زه تاسو ته یو خبره کوم د حلالو کسب نبی اسلام مبارک د زبان نبوت نه جمله وفرمیله و چې یو مزدور د حلال رزق دپاره لاړ شي توجه غواړم یو مزدور د حلال رزق دپاره سار وځي او ماښام خپلو بچو له راشي تاسو نه وایم سار وځي د حلال کسب دپاره او ماښام خپلو بچو له راشي ستړی او دې نوړې راولي خپلې مور له په خوله کې ورکړي او خپلو بچو له په خوله کې ورکړي وایي قسم دې د سملاستېدو نه مخکې کټ ته د خطو نه مخکې الله تبارک وتعالی د هغه ټول ګناهونه معاف کړي څوک سره سبحان الله دا په یو ورځ د حلال مزدورۍ باندې الله دومره خوشحالېږي چې په حلاله دومره خوشحالېږي نو چې په حرامو به الله څومره خفه کېږي د ما محترم په حرامو او بعضې خلک یې الله دې معافي وکړي د هغې حلاله تېرېږي نه یو کس چاته غوا پټه کړه وایي یو کس نه غوا چا پټه کړې وه راغی پیر صاحب له راغی پیر صاحب غوا مې پټه شوی جي او دغه یو غوا مې وه قسم دې په دې باندې به ما د بچو دغه کو دا به مې له شل او بچو له مې دغه چا پټه کړه پیر صاحب ورته بس غوا وه خو وروې بخه ورته وې بخه ورته هغه ته پیر صاحب ته څه خبرې پردۍ غواګانې بخې
مونږ یې لکه پردي وخات پیر بابا ته بخي پردی غواګانې بخي پیر صاحب ورته ګوره تجربه منه کنه وبخه ورته هغه ته اخو هغه خلک باندې اوس نو د مونږ دغه دي الله دې معافي که دې ټایم کې دا کار وشو بیا به اعلانونه کېږي په جومات کې جي غوا مې روکه شوې ده زمونږ بیا کسب داسې یو کس نه چا غوا پټه کړه دی اوس زمانه کې نو یو دوه کسانو خبرې کولې دی پې د پاسه راغی ویې لکه دا تاسو څه غوا کوئ هغه ته خدای ته به برباد کړي مونږ پسې ته پسې هغه ته اصل کې د ما نه غوا پټه شوې ده څوک خبرې کوي زه هم ګنې دی به د غوا خبرې کوي دی به د غوا خبرې کوي زمونږ خو داسې اخر پیر صاحب ورته غوا ورته معاف کړه هغه پیر صاحب زما د بچو رزق دی جي پکې حتی تر دې پورې د پیر صاحب خبره یې ومنله وایي زه بس د الله د رضا دپاره مې ورته معاف کړه وایي چې کله راغی خفه خو ښځې ورته څه چلو شو غوا پیدا شوه وایي نه ښځې ما خو ورته وبخله دا دې څه وکړه وایي ومې بخله ولې دې وبخله پیر صاحب وایي چې ویې بخه وایي چې ورته مې وبخله چې صبحی را پاسم چې مو کته خوا په خپل دی بیا ولاړه وه شوک سره سبحان الله وویل او د الله دغه ته ګوره وایي دی راغی پیر صاحب چې پیر صاحب غوا مې وبخله اوس څه چل وکړم دا خو ما هغه ته بخلې ده غوا راغلې ده څه وکړم جي دا زما دپاره حلاله ده که نه پیر صاحب هم ستا غوا ده حلاله ده وایي ما درته ځکه وی چې ویې بخه راز دی پکې چې هغه انسان د غلا اموخته او هغه په حرامو باندې اموخته او ستا دا مال چې و د هغه دپاره حرامو نو بس نښتې ولوشله به خو چې کله ورته تا وبخله نو دا د هغه دپاره حلاله شوه او حلال مال په هغه باندې راس نه راته نو تا واپس راوته څوک سره بیا سبحان الله نو په بعد خلکو باندې الله دې معافي کړي دا حرام دا حلال مال په د راس نه راځي په د حرامو کې خوله داسې ورکړي لکه سپی چې په مرداره کې په ډیران کې خوله ورکړي زما محترم زه داسې ویم انسان چې په حرامو کې خوله ورکړي لکه انسان لکه سپی چې په مرداره کې خوله ورکړي مثال یې داسې زما محترم خو موږ تاسو ته پته نه لګېږي زه اکثر خبره کوم زما محترم چې که ته وایې چې یاره زما د په عباداتو کې لذت میلو شي ما ته د عباداتو کې سرور او خوند میلو شي ما ته د عباداتو گویا چې دغه میلو شي وس میلو شي زه د جومات ته په ټایم بعد خلک ویل چې موږ ته مې ډډې نه لګي زه موږ ته باندې څنګه ډډې لګي وګوره ګېډه دې ګېډه کې دې اور اچولی دی قرآن کې الله فرمایي لا یاکلون فی بطونهم الا النار الله وی تاسو پکې وایه اورم پکې اچولی حرام کسب دې وکړه او حرام نوړی دې خولې ته واچوله الله وی دا تاسو څه نه دي خوړلی د جهنم اورم ګېډې ته واچو زما محترمو نو زه اکثر خبره کوم چې زما الفاظ سخت یو زه د حرامو خبره کوم زه د حرامو خبره کوم او د معاملاتو خبره کوم د عباداتو به تاسو نور د بلا مولیانو نه اورئ زه د عباداتو خبره نه کوم زه د معاملاتو خبره کوم د اعمالو دارومدار دې ټایم کې بس وګڼه چې دا په معاملاتو باندې دی هلکه تاسو ته وایم د عباداتو دارومدار دا په اعمالو باندې دی لکه څنګه دا به ته فرض کې په ذهن کې چې جي اودس مې نه دی کړی نو مونځ مې نه کېږي نو داسې به وګڼئ چې مال مې حلال نه دی نو عبادت مې نه قبلېږي دا به ذهن کې دا قانون به ذهن کې واچئ په خبره پوه نه شوې لکه چې د اواز مونه د ما څه ووې چې اودس دی نه ستا دا ذهن دی چې مونږ نه کېږي قرآن له ګوتې نه شم وړی نو داسې به وګڼئ چې مال مې د حرامو دی نو جومات ته نه شم راتلی زما محترمو نو وګوره چې کوم انسان شبه هم خوړلی نبي اسلام مبارک وفرمایي الحلال بین والحرام بین گویا حلال واضح دی قرآن کې او حرام واضح دی دا ما واضح کړي دي ځان د حرامو نه بچ کا بار بار پیغمبر جمله فرمایلی یا